څېړونکي وایي چې پاکستان کې چې د ملک څخه ترهګرۍ او توندروي د خاتمې دپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو له لارې د ترهګرۍ د مخنیوي د قومي کمپین د بیا فعالولو منظوري ورکړل شوې ده. پوځي عملیات وړاندې خم شوي وو، خو څو پورې چې د ولس مرسته او اعتماد نه وي ترلاسه کړل شوي او کره پالیسي نه وي جوړه شوې، ترهګري داسې نشي ختمېدی. څېړونکي وایي چې پاکستان کې ترهګرۍ د خاتمې دپاره د پاکستان حکومت د کال 2004 نه تر 2009 پورې د ټي ټي پي د بېلابېلو مشرانو سره وخت په وخت معاهدې کړي، خو دا معاهدې نږدې ټولې ماتې شوي دي او بیا وخت په وخت د پاکستان پوځ د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات کړي او د ترهګرو د ملا ماتولو او د ترهګرۍ د نوې ویستو دعوه شوې، خو په عمل کې ترهګري بیا سیوا شوې ده. څېړونکي وایي چې عملیات پوښتنې راولاړوي او څو پورې چې دغو پوښتنو ته جواب نه وي ویل شوی، د ولس مرسته او باور نه وي ترلاسه کړل شوی، در هغې عملیات نشي کامیابېدی. د پیاور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد څېړونکی ډاکټر سید عرفان اشرف وایي چې 2001 نه تر 2014 پورې چې د ضرب عذاب عملیات وشو هغې ته کامیاب عملیات ویل شو، خو دا عملیات په دریو حوالو نیمګړي دي. یو د دې عملیاتو څه جواز نشته چې کوم ځای او ولې عملیات کیږي، د پښتنو او بلوچو سیمې د ترهګرۍ سره مخ دي او د عملیاتو باوجود دغلته ترهګري سیوا شوې ده. دویمه وجه یوه محکمه په بله محکمې برې مومي، د ادارو په منځ کې همکاري نشته، او دریم د خلکو په عملیاتو اعتماد نشته، او بل دا چې د ریاست لخوا روڼتیا نشته چې ترهګري ختمول غواړي، او که ترهګري ستاسو د پالیسۍ برخه ده او په افغانستان کې بریالي کېدل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې ریاست چې کله هم د عملیاتو خبره کړې د هغې بیا تګلاره نه وي چې اقدام به یې څه وي. خبریال علي اکبر وایي چې پاکستان وړاندې څو عملیات کړي او پوځي عملیاتو څه ناڅه نتیجې هم ورکړي دي، خو د پاکستان بدقسمتي دا ده چې ترهګرۍ په ضد پالیسیانو کې تسلسل نشته. یو عملیات وشي په هغه وخت نتیجې سمې ورکړي، موږ خپل خلک په هغې کې ګډوډ هم کړو، خو د عملیاتو وروسته بیا څه پالیسي نه وي، هلته نظرونه ساتل شي، نو په دغو ځایونو کې بیا هغه مسلې پیل شي او وسلوال بیا رايوځای کیږي. اوس بیا دا سوال راپورته کیږي چې دغو عملیاتو په نتیجه کې به اقدام ترلاسه شي او کنه بیا به 2-3 کاله وروسته بل عملیات کیږي. خو وویل چې نه یوازې چې عملیات وشي بلکې بیا په هغې نظر ساتل پکار دي. دې ته نه دي کتل پکار چې موږ ته امریکا او چین ووایي چې ستاسو په ملک امنیت ښه نه دی، موږ ستاسو په ملک کې نورې پانګوانې نشو کولی، نو موږ به زر عملیات بې د تیارۍ پیل کړو. نو مستقل پالیسي پکار ده. پاکستان د اوږدې مودې نه دعوه لري چې په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو وروسته پاکستان کې د امني او ترهګري سیوا شوې او د افغانستان نه په پاکستان کې ترهګري کیږي، خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان دغه تورونه په کلکه رد کړي او وایي چې پاکستان د خپلو ناکامو ذمواري په دوی نه ورچوي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400. څېړونکي وایي